او دا خبره په یو حدیث باندې مرتضی کوم. یو حدیث دی او دا حدیث امام ترمذی په خپل کتاب ترمذی کې روایت کړی دی او امام احمد بن حنبل په مسند احمد کې دا حدیث روایت کړی دی. حسن مرتبه حدیث دی، بالکل صحیح څه خبره پکې نشتا. روایت دی عباس نا رضی الله عنه، حضور مبارک تر مبارک دا حدیث واوري. عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې زه یو ځل حضور پر نور صلی الله علیه وسلم مبارک لرالما، حضور مبارک طبیعت لگ خراب غوندیو، ناراضگی چې څنګه طبیعت وی لگ ناراض غوندیو. چې ما حضور مبارک ته خود سویلای نشو، ادب د وجنا احترام د وجنا، خو چې دا سه پوي شوما چې بعضی کسانو څه خبرې کړې دي لگا دا څنګه چې دا وی بچی نن سبا موجود دي کنه، مونږ تاسو هم خپکیږو بیا چې څه خبره واورو، خو مؤمنان مسلمانان یو کنه، رسول الله سره مینه ده کنه، محبت هم ده، څه خبره اوریدلې بجما ته پته ولګي چې حضور مبارک پاغه باندې لک خپ شوی دی. اوس کمال ته ګوره، امام ترمذی روایت کوي وی چې فقام النبي صلی الله علیه وسلم علی المنبر، حضور مبارک به دا خدشات او شکوک شبهات دا به انسان ډایرک ختمول بس چې دا ختم شي، چې په دې عقیده باندې پاتې نشي، خرابېږي تباکیږي، بټ ډایرک رسول الله مبارک منبر ته وی چې وخت هغه ټول خلک لاندې ناشتي منبر باندې ودرېده، خلکو ته فرمایي اے خلکو من انا، ځکه چې ځان په باره کې لږه خبرې اورېدلې وي نو چې پرې خلک څه چې زه څوک یم، او بیا رسول الله مبارک مولا جواب ورکي شان مصطفی بزبان مصطفی د دې څه نور خوندي بیا من انا زه څوک یم. قالو حدیث الفاظ دادی قالو لاندې ناس تو خلقو وی انت رسول الله صلی الله علیه وسلم، او بیا فرمای وعلیک السلام، چې کوم محبینی کنا اغوی आवाज داسی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تد رب رسول، او یا رسول الله مبارک پتا باندې د سلامونه دا جواب خو بازي ورکه، خدا بازي پکې غلیم ناستی کنه اغه د پاره. فقال النبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل واوري ز څوکم واوري انا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، اے خلقو ز محمد یم صلی الله علیه وسلم، زوی مبارک د عبد الله مبارک رضی الله عنه، نوسای مبارک د عبد المطلب مبارک رضی الله عنه. زمانه پیژنې چې ما بابت کې خبرې کوي، زیم رسول الله، زیم د الله محبوب، او دا غینه پس دی خلقو تسیه اے خلقو واوري ستاسو په ذهنو کې وا ډېر خبره راځي، ډېر تنقیس، ډېر کمای، تاسو ته بز عام ښکارما، خلقو په ذهنو کې به داسې خبره راځي. حضور علیہ السلام ورته فرمای اے ناس تو خلقو ان الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم، اے خلقو ووري چې رب لا یزال کله ټول مخلوقات پیدا کړه او زیم پیدا کړم، اے خلقو دغه رب په دغه ټول مخلوقاتو کې تاسو پیغمبر د ټولو نه بهتر وګرځاو. دا حضور مبارکی ان الله خلق الخلق، رسول الله مبارک فرمای فجعلنی فی خیرهم، ز چې کله رب مخلوقات پیدا کړو زما آمد شو، ز رب لا یزال پټولو کې بهتر پیدا کړم. بیا څه فرمای حدیث الفاظ سره واوري ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقه، نبی علیہ السلام فرمای اے ناس تو خلق واوري دا ټول مخلوقات رب لا یزال بیا دوه حصے کړه، یو حصہ یو طرف یو حصہ بل طرف، دوه حصے شو. چې کله دوه حصے شو رسول الله فرمایي فجعلني في خيرهم فرقه، اے خلقو چې الله په نس باندې کوم بهتر طرف رب ز په هغه کې پیدا کړه. بیا ثم جعلهم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيله،
بیا په دغه یو بهتر طرف کې الله جل جلاله قبیله پیدا کړې، قومونه یې پیدا کړه، ډبرې یې پیدا کړې، خاندانونه یې پیدا کړه. فجعلني فی خیرهم قبائل، اے خلقو په هغه قبیلو کې په ټوله کې بهتره قبیله کې الله ز پیدا کړم. بیا څو فرمایل ثم جعلهم بیوتا فجعلني فی خیرهم بیتا. بیا په دغه قبیلو کې الله تعالی کورونه پیدا کړو، کورونه را روان دي، نبی علیہ السلام ځان مبارک ته را روان دي، کورونه یې پیدا کړه. اول الله ټول مخلوقات پیدا کړه، په هغه کې زه بهتر مخلوقات بیا دوه حصے کړه، په هغه بهتره حصہ کې زه پیدا کړم، په هغه حصہ کې یې قبیله پیدا کړې، بهتره قبیله کې رسول الله پیدا کړ، په هغه قبیله کې یې کورونه پیدا کړو، کورونه. فجعلني فی خیرهم بیتا، اے خلکو ستاسو نبی مبارک د ټولو نه په بهتر کور کې پیدا شو. او په اخر کې ترمذی حدیث ته الفاظ ته دي، اے خلکو واورئ فانا خیرهم بیتا وخیرهم نفسا. خبر ارته ختمو واورئ په ټول مخلوقاتو کې آدم علیہ السلام نو اخلا تر قیامت پورې چې څومره مخلوقات دي، ستاسو پیغمبر مبارک صحابه ته فرمایي ځان په لحاظم د ټولو نه بهتر دی، کور په لحاظ باندې د ټولو نه بهتر دی. ذات په لحاظ باندې ټولو نه بهتر دی. فجعلني فی خیرهم بیتا ونفسا، خدای پاک ذات په لحاظ د ټولو نه بهتر پیدا کړایم، کور په لحاظ د ټولو نه بهتر پیدا کړایم. صاحبانو نن سبا چې کله آمد مصطفی مرحبا مرحبا صلی الله علیه وسلم رواني، دی بعض خلکو باندې داسې قبض حالت راځي، مونږ باندې د خوشحالۍ او د بسط حالت راځي. دا زمونږ جذبې ګورې نه چې زیاتی، دا خو د حضور علیه السلام سره عشق مینه او محبت دی.